بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. کتون کو دا زمونږه قرآن محل ساول ډیر دی او چې څومره زویب قرآن مجیدونه دي الحمدلله هغه دلته راځي او د هغې موږ دلته ترتیب کوو. دغه خلک چې کوم خلک هم موږ سره خبر دي زموږ د دې سیسټم نه دلته او پته یې ورته نو الحمدلله هغه خلک چې کوم دی نو بار بار راځي او دغه خپل چې څومره قرآن مجیدونه زویفېږي نو هغه باقاعده دلته قرآن محل ته رارسوي او هغه بیا مونږه ښکلې په ترتیب کې نه نشته بس د هغې هغه سیسټم دلته مونږ برابرو. الحمدلله دغه چې کوم پکې بیا د مرمت قابلي نو الحمدلله هغه مونږ بیا مرمت کوو. چې کوم د مرمت قابل نی نو هغه مونږ باقاعده په دغه سپینه لټه کې بندو او بیا د هغې سره چې کوم دی نو الحمدلله دغه برابر ښکلې ښکلې پنډو کې دي جوړو او دا بیا مونږ د علماء کرامو په نگرانۍ کې او د کلي چې کوم خشته ځوانان دي تکړه الحمدلله هغوی راځي او هغه بیا مونږ ښخو دفن کوو یا دغه په خپله مقبره کې د دې سره خپل ځای د دې دپاره الحمدلله مختص شوی دی او فاروق خان ناکړی وقفه. نو دغه قرآن مجیدونه دي په دغه بوجو کې راځي دغه مختلف قسم دا بوجې دي. پروګرام نه سره شیر کړئ چې کوم د خواوشا ملګري دي چې هغوی ته پته ولګي دغه قرآن محل نه مونږ د لږ ټایم کې ویډیو نه وکړې زیات تر کارونه ډېر شوي نو مونږ به ځای په ځای چې کوم د یتیمو یسیرو کوم کونډو رونډو چې کوم بندوبستونه هغه وشو دا په دغه بوجو کې دا قرآن مجیدونه راځي. دا اوس دا بوجې دا درنې درنې بوجې چې کوم دي دا ډکې بوجې دي دغه په دې بوجو کې راځي دغه قرآن مجیدونه دي او الحمدلله دا بیا د دې ګوتونه د دې بوجو نه مونږ وباسو او بیا هغې کې دغه چان بین کوو دغه پکې په زرګاو په لکاو دا زموږ سره دغه پرتې دي ګتې پرتې دي دا مخلوق ګتې ردې نه وځي چې کوم د دې صفایي کوم سیسټم دی الحمدلله دې ته خادم ما نیولی دی او د هغې سره سره چې کوم دی دا په زرګاو په لکاو ګتې موږ سره هم جمع شوي دي. ساولډیر کې او خواوشا مضافاتو علاقو کې چې چاته هم داسې څوک چې هغوی ته د قرآن مجیدونو د ګتو ضرورت دی اکثر چې څوک هم قرآن مجیدونه مرمت کوي چې خپل جومات کې یا مدرسه کې هغوی ته اکثر د ګتو ضرورت وي او هغوی سره بیا ګتې نه بیا د یو ځای بل ځای نه هغوی ګتې راوړي. بیا د هغې سره سره چې مونږ کوم چان بین وکړو کومه صفایي وکړو په هغه صفایۍ کې په هغه چان بین کې دغه د مرمت قرآن مجیدونه مونږ ته راوځي او دغه قرآن مجیدونه چې کوم دي نو دا بیا زویب چې کوم دي دا مونږ بیا چان بین په دې کې وکړو او الحمدلله بیا مونږ ته پته ولګي چې یاره په دې کې کم د مرمت قابل دي کم پکې د مرمت قابل نه دي نو هغه باقاعده بیا مونږ بند کړو. دغه سره سره په دې کې دا په زرګاو باندې سورت یاسین او دغه پنج سورې ورسره ښکلې ښکلې نوې نوې دا زموږ سره دا مستقل دا سپارې دي قاعدې دي پکې مختلف قسم دا سپارې پکې راځي دا روغ روغ سپارې دا د یو ځای بل ځای نه شي نو دا تقریبا ټوټل ډېر زیات تعداد کې موږ سره جمع شوي او دغه یو ترتیب سره الحمدلله بیا موږ د دې د صفایي هغه بندوبست وکړو او د هغې صفایي بیا وکړو. الحمدلله دغه یو ترتیب روان دی. دغه په زرګاو باندې په دې کې دا سپارې دي او دغه سره سره چې کوم دي نو دا ګتې شوې دا بیا د مرمت شوي قرآن مجیدونه دي چې کوم دا معمولي ضعیف و الحمدلله دا مونږ مرمت کړ دا ښکلې طریقې سره د دې هغه مرمت وشي دې ته مونږ کسان راوغواړو. دا اوس دا داسې قرآن مجید دی چې دا مکمل روغ دی او د دې نه صرف ګتې لر شوي هغه ګتې چې کوم دي نو هغه ولا برابر کې او د دې قرآن مجید چې کومه ښکلا وه هغه په هغې جوړه شوه. دې ته دا ړومبۍ سپاره صرف لګولو دې ته دا ړومبۍ سپاره ولګېده او د هغې نه بعد دا اوس خشته قرآن مجید دی. دغه شان دا چې کوم د مرمت قابل قرآن مجیدونه دا ټول قرآن مجیدونه دا مرمت شوي دي او د هغې نه علاوه چې دی چې کوم د مرمت قابل بالکل نه نو هغه بیا مونږه دغه سپینه کپړه کې چې کوم دی سپینه لټه ورته راوړو په دغه سپینه لټه کې چې کوم دی نو هغه بیا مونږه بار بار د هغې هغه سیسټم چې کوم دی هغه کوو او هغه ښکلې طریقې سره هغه مونږه پاک کړو. ټولو ملګرو له دغه درخواست دی چې دغه قرآن محل ساول ډېر دی چې کوم د خواوشا کسان یې د نږدو کسان یې هغوی قرآن مجیدونه چې کوم دي ورسره ضعیف قرآن مجیدونه دي او هغوی
سره د هغې څه ترتیب نه د سمېدو یا د ښکلا یا د هغې د پاکیت هغې باقاعده دغه خپل قرآن مجیدونه چې کوم دي دا قرآن محل ساولډیر ته رسوي. دا لقمان جرنل سټور دی او دلته موږ باقاعده لیکل کړي دغه قرآن محل چوک ساولډیر، قرآن محل چوک ساولډیر دغه قرآن محل دی او دغه زمونږ یو ترتیب دی الحمدلله. دغه په دغه ښکلې طریقه باندې زمونږ دا کار ټیک ټاک او ښه صفا ښکلې الحمدلله روان دی. نو که کوم هم داسې خوشه کسان یې خوشه علاقه کې څوک او هغوی سره قرآن مجیدونه یو باقاعده هغې دغه قرآن مجیدونه هغوی ته څه ترتیب نه ورځي نو باقاعده دلته قرآن محل ساولډیر ته یې رسوی انشاءالله تعالی. دغه یو ترتیب زمونږ دلته که خیر که الله ته منظوري روان دی. دغه د لقمان جرنل سټور بالکل مخې ته او دا لقمان جرنل سټور مخې ته بالکل زمونږ قرآن محل دی. دلته بالکل په دې مین قرآن محل چوک کې د اړې ته چې راورسي سړی بالکل قرآن محل چوک لګېدلی. بیا دغه سره سره زمونږ سره په څومره په کباړ کې چې دا خلک دا د الله پاک نومونه دي دا بالکل په کباړ کې دي. دا د کباړیانو باندې دا خلک خرڅوي، دا په کباړیانو باندې باقاعده خرڅوي. دا د پلشتک نه جوړ شوي دي چې کوم د پلشتک د مسالې هغه پلشتکي دا په مختلف قسم په دې کونجو په باندې دا د الله او د الله د رسول نومونه دي. نو باقاعده د دغه هغه صفایي چې کوم د دغه هغه محفوظ کېده الحمدلله دلته کېږي. نو دغه قرآن محل ساولډیر دا باقاعده مختلف قسم د الله او د الله د رسول نومونه دي. دا زمونږ دلته راجمع کوو او د هغې باقاعده بیا دغه ترتیب کوو الحمدلله. د هغې د صفایۍ د هغې چې کوم انتظامات دي الحمدلله دغه مونږ بیا برابرو. ښکلو ښکلو څیزونه پکې راځي، دغه مکمل کلمې دي پکې او دغه شان ورسره هر قسم نومونه دي پکې، خپل یو ترتیب دی. دغه چې کوم قرآن مجیدونه راشي هغې ته الحمدلله بیا مونږ سپین کپن سپین لټر وړو. د هغې دپاره مونږ مخکې یو ویډیو کړی وه، هغه ډېره وایرل شوې وه او الحمدلله هغه باندې څه ناڅه خلکو کار هم کو. بیا هم یو اپیل کوو که څوک داسې نو باقاعده په 0310 99 652 باندې رابطه کولی شي. دغه ښکلې پنډوکي د دې نه مونږ جوړ کړو. دا اوس مونږ سره بیا په زرګاو قرآن مجیدونه چې کوم دي هغه جمع شوي دي او الحمدلله دغه یو ترتیب و. مخکې به دلته کې چېرته چونک کې دلته کې په نږدو علاقو کې داسې سیسټم د دې ونه خو چې کوم خلک هم دغه قرآن مجیدونه وړي راوړي او هغې په دغه کول نو د هغې پته نه لګېده چې یاره که مونږ چاته قرآن مجیدونه ورکړو چې د هغه چته وړي په کم طرف یې وړي. نو په هر یو کلي کې پکار دی چې خلک ځان ته خپل یو سیسټم جوړ کړي د هغې سره سره چې کوم دی نو په هغې باندې کار روان کړي چې یاره دلته زموږ په دې کلي کې دغه قرآن محل دی. نو الحمدلله دغه یو ترتیب دی چې کوشش وکړي چې کم کم نږدو خلک یې ساولډیر سره خوشه مضافات یا نږدو کوم خلک دي نو دغه قرآن محل دی او دغه زمونږ سره په لکاو په زرګاو قرآن مجیدونه چې کوم دی الحمدلله څه دفن شوي دي او څه اوس هم دفن کېږي راځي روزانه روټین کې چې کوم دی الحمدلله دغه یو ترتیب زمونږ جوړ دی زمونږ روان دی. دغه د علماء کرامو په نگرانۍ کې دغه مختلف قسم چې کوم دی د الله او د الله د رسول نومونه په دغه د مسالې په دې څیزونو باندې لیکلي شوي. دا بیا دغه کباړ ته ځي، دغه کباړ کې د دې هغه بې حرمتي کېږي. الحمدلله دلته زمونږ دا یو ترتیب الله پاک ډېر په ښکلې طریقه باندې روان کړی او دلته زمونږ د دې د قرآن محل دغه صفایي کېږي د دې ضعیفو قرآن مجیدونو ورسره چې کوم دا د الله او د الله د رسول نومونه دي او د هغې سره بیا دغه چې کوم ضعیف قرآن مجیدونه دی چې کوم قابل مرمت دي هغه مرمت کو، چې کوم د مرمت قابل نه هغه بیا مونږ واپس چې کوم دی په دغه سپینې لټه کې بند کو هغه مونږ دغه کو محفوظ کو. نو کوشش وکړئ چې کم ځای کې نږدو داسې زمونږ سره چې کم نږدو خلک دی لرې نه زه یو پیره بیا وضاحت کوم. اکثر بیا خلک وایي چې لرې نه کم نږدو خلک یو هغوی سره قرآن مجیدونه یو هغوی سره څه ځای نه د دفن کېدو یا د محفوظ کېدو هغوی باقاعده دغه قرآن محول ته خپل قرآن مجیدونه چې کوم دي راورسوئ او چې چا سره څه داسې څه انتظامات نشته باقاعده دلته هغه قرآن مجیدونه راورسوئ چې انشاءالله تعالی په ښکلې طریقه باندې هغه دلته په قرآن محل کې محفوظ کړو. بیا د دې د صفایۍ د هغې چې څومره انتظامات دي الحمدلله هغه مونږ وکړو. د هغې باوجود بیا دغه د علماء کرامو په نگرانۍ کې انشاءالله تعالی دغه قرآن مجیدونه بیا دفن شي، کلي ملګري یو څو راټول شي، قبر ورته وکنستې شي. د دې دپاره خپله مقبره مونږ ته الحمدلله فاروق خان الله دې په عمر کې برکت واچي هغه راکړې وه او په هغې کې لا فلحال کار شروع تقریبا نیمې نه لږه کمه ډکه شوه لږه پاتې ده انشاءالله. بیا به مو سره سکور ترتیب به ولسمو. الله پاک به بیا د دې قرآن دپاره مهربانه شي او الله پاک به پخپله څه بندوبست که خیر وباسي. نو چې کم ملګري م داسې چې څوک یاره هغوی سره قرآن مجیدونه وي ضعیف قرآن مجیدونه وي هغوی له څه ترتیب نه ورځي یا هغوی ته څه پته نه لګي
نو کوشش وکړئ دغه قرآن مجیدونه دلته ورسوئ چې انشاءالله تعالی په یو ښکلې طریقه باندې دغه دلته کې محفوظ کړو. دا زموږ سره لوی خال دی. د دې خال باقاعده د 1.5 کال نه کرۍ ورکو الحمدلله. د دې سره سره چې کوم دی د خادم کرۍ ده او دا خلنډري خو باقاعده محفوظ خال دی او په دغه محفوظ خال کې الحمدلله زمونږ دغه یو ترتیب شروع دی. دا ډېر اوږد خال دی بالکل په مین بازار ساوډیر کې او په دې باندې باقاعده مونږ د 1.5 کال نه د دې ځای کرایه پرمنټ ورکو. د دې سره بیا د خادم کرایه تنخواه ورکو او الحمدلله پای کې دغه صفایانې پای کې چې کوم د دې قرآن مجیدونو چې څومره د حفاظت او د هغې د تخصص چې کوم سیستم دی الحمدلله هغه برابر دی روان دی او پای کې کېږي. دغه سپین لټه مونږ استعمالو، سپین لټه استعمالو او د هغه سپین لټې سره سره چې کوم دی الحمدلله زمونږ دغه ټول ترتیب روان دی. چې کوم بیا د مرمت قابل هغه مرمت کو. زبیر علي وعلیکم سلام رور څنګه حالات دي؟ الله دې خوشحاله ساته، الله دې کامیاب کوي. زمونږ دغه یو ترتیب دی. ټول مرګو دغه درخواست چې څومره مرګري کتون کې پروګرام سره شیر کړي او چې چا سره دوی قرآن مجیدونه نو هغه دلته قرآن محل ساوډیر تر اوسه چې ان شاء الله تعالی دلته موږ په خپل طریقه باندې محفوظ کو. چې کم نږدې کسان دي، چې کم لري کسان دي، نو چونکه زمونږ سره دلته زمونږ کلیم وړي کې دی دلته بیا هغه ترتیب زمونږ سره بیا ډیریږي. ځکه اوس موږ سره تقریبا کم از کم د 4-5 قبرونو قرآن مجیدونه چې کوم دي هغه موږ سره تیار پراته دي او بیا ګرمیم پکې رااله. نو اوس هم کوشش کوو چې را څه ترتیب ولا جوړ کو. خو ډېر کې بیا خلک سلهونه کوي، څه د غنمو هغه ریبل میبل شروع شونه بیا کار ګران شي. او ان شاء الله چې کله کله موسم سمېږي ځکه موږ سره قرآن مجیدونه ډېر زیات دي. نو کوشش وکړئ چې کم ځای کوم نږدې داسې څوکي او هغې سره قرآن مجیدونه یا که داسې څوکي چې هغې د قرآن مجیدونو صدقه کوي چې هغې وایي چې یاره مونږ قرآن مجیدونه چاته نوې اخلو. نو باقاعده مونږ سره جوماتونو والا، مدرسو والا یا داسې کورونو کې چې کوم زنانه سبقونه وي باقاعده هغې مونږ سره په رابطو کوي چې یاره دغه چې کوم دی قرآن مجیدونه ته مونږ ته پته لګي چې کم کم ځای کې د استعمال ضرورت او کم کم ځای کې چاته ضرورت دی. د هغې نه علاوه چې کم کسان هم داسې چې هغې د صدقې په طور باندې چې کوم دي نو بورونه کول غواړي د اوبو صدقه ډېره زیاته ده، صدقه جاریه ده. نو که کم کسان هم وایي چې یاره مونږ د اوبو صدقه کوو نو دغه هم یو ترتیب دی چې الحمدلله دغه زیاتر کسان چې کوم دي مونږ سره په رابطو کې چې انشاءالله تعالی دغه بورونو دپاره مونږ سره مختص کسان موجود دي. نو په هغې باندې هم کار کوو انشاءالله تعالی. کوشش کوئ ځان سره پروګرامونه شیر کوئ. ډېره مهرباني، ډېره شکریه.